ملګرو ته د بهر نه راغلي زموږ چیف ارګنایزر صوبایي قاضي اسد صاحب د ارګنایزینګ کمیټې ممبران بلال محمدزی صاحب احمد اقبال صاحب او نور زما ډېر درانه خواږه وروڼو ټول ته په جمع السلام علیکم. ملګرو د وطنپال یوت ارګنایزیشن باندې زما مخې ته نجات خان دي ناست دي، داسې نور ډېر ملګري داسې دي چې په دې پارټۍ کې مخکې مونږ په دې پارټۍ کې نو خو دوی به یو کار کوو په وطنپال یوت باندې او ډېر ښکلی کار یې کړی دی، خو وجه پته نه لګي څه کیدی شي هغه وخت کې هغه یوت کار کو یا نه کو یا بل څه وجه وه، خو به هر حال هغه خبرې به وروسته کړو. نن زموږ په پارټۍ باندې داسې ټایم دی چې ډېر سخت ټایم راغلی دی. مشران همیشه زموږ په پارټۍ کې مخکې دي، کشران هم مخکې دي، پارټۍ ته الټه نور خلک را روان دي، زیات تر خلک را روان دي، زموږ نه کله څوک تللي نه دي. قومي وطن پارټي د هغې نه څومره چې مخکې وه د هغې نه یو په ډبل شوې ده، خو صرف یو وجه ده چې خو یوت دی هغه هم چپ ناست دی، په سوشل میډیا ده هغه هم چپه ده. په دې کې یوت چې کوم هغه هم وایي چې یاره یو به راپاسي وایي بل وایي بل به راپاسي. مشرانو کې هم دغه شان کمې دي چې یاره یو وایي دې ښه کار نه کوي بل وایي دې ښه کار نه کوي. خو زما په خیال باندې چې دا ټول مونږ یو شو نو په 400 کې یو پارټي هم داسې نشته، بلکې په ټوله صوبه کې چې د قومي وطن پارټۍ عمره ورکر پیدا کړي. نو انشاءالله په دې باندې به د وطنپال یوت ارګنایزیشن میټینګونه مخکې هم شوي دي، خو چې کله زموږ یو مشر همایون خټک صاحب دې پارټۍ ته راغی نو یقین وکړئ چې ما په هغه ورځو کې ما دوی سره لا ملاقات نه کړی، خو ما ته هغه ورځ باندې اندازه شو چې وطنپال یوت ارګنایزیشن ډسټرکټ خو ما ته حواله دی، خو مشران خو ډېر زیات دي، خو څوک پکې انټرسټ زیات نه اخلي. خو ما چې دوی راغلل نو یقین وکړئ چې زما زړه ډېر خوشحاله شو. ما وایي چې انشاءالله زموږ د یوت مشري به خټک صاحب کوي. موږ دې دا امید ساتو او انشاءالله مونږ دوی ته دا وایو چې پالکه کې پارټۍ مشران ډېر زیات پیدا کړي دي، مونږ به ټولو ډېر زیات عزت کوو. خو مشره په دې به تاسو ته د ټولو ملګرو مخامخ چې څونه کسان دي زه تاسو ته د دوی له طرف نه وایم د خپل طرف نه وایم چې ستاسو به د دوی د نن نه پسه خیال تاسو ساتئ. د پي کې 56 چې څومره یوت دی به تاسو مشري کوئ. ملګرو په وطنپال یوت یو ارګنایزینګ کمیټي مونږ د پي کې 56 نه جوړو، چونکې مونږ په صوبه کې مشرانو په ارګنایزینګ کمیټۍ کې زه هم اخیستی په ټوله صوبه کې زموږ قاضي اسد صاحب دی بلال دی دوی دا دی روان دي سوات ته هلته کې د دوی یو پروګرام دی هلته یوث سره ملاویږي، دلته چارسدې ته راغلل دوی به شپه سوات ته رسوي، داسې مختلف دورې به مونږ کوو. خو ما ورته وویل چې یاره په ډسټرکټ 400 کې ډېر زیات کار دی، هغوی وایي چې یاره دا به هم کېږي هغه به هم کېږي. نو د هغې دپاره مونږ دا میټینګ کال کړی دی. د پي کې 56 نه ما وایي چې یاره هر یو یونین کونسل نه یو ملګری راشي 11 ملګري راشي. ما خټک صاحب ته وایي چې یاره 10-15 کسان به وي چې هغوی هغه میټینګ مونږ کال کړو چې هغوی ته هر یون کونسل ته خپله ذمواري ورکړو، یو نماینده پکې واخلو چې دا کار سټارټ شي. ولې چې تاسو د پي کې 56 نه کار سټارټ کې 57 کې بل زموږ د یحیی جان صاحب ځای کې میټینګ دی، بیا قیصر جمال اشنغري صاحب په ځای کې میټینګ دی، بابر خان په ځای کې میټینګ دی، چې هر یو هلکه دغه شان ملګري راغونډ شي او د خپل کار او د خپله چې کومه رامشري ده او دا کم یو کار روان دی د پارټۍ چې را کومې خلې ځلې دي چې دا په خپل سر کې. نو زه تاسو نه دا امید ساتم چې په پي کې 56 کې چې را کوم ناس خلک دي زما په خیال باندې دې کې ډېر ملګري خبر نه دي، خو که دا ناس کسان چې وي او یقین وکړئ تاسو د زړه نه راپاسې دی نو هغه ورځ لرې نه چې په صرف او صرف انشاءالله په ډسټرکټ 400 کې صرف قومي وطن پارټي وي، پارټي په یوت باندې کېږي. انشاءالله په ډسټرکټ کې خو په یوت باندې په ټولو شان رالو. خو زه د 400 خبره ځکه کوم چې په 400 کې دا یوت چې صرف ګرځي نو زه یم چې انشاءالله داسې یوت چا سره هم نشته. خو په دې باندې به انشاءالله ملګرو کار کوو، کار داسې نه کېږي چې یاره دې به پاسي هغه به پاسي. مونږ ارګنایزینګ کمیټي انشاءالله نن تاسو ته بس ووایو د هر یونین کونسل نه یو 15-16 یونین کونسلونو نه مونږ یو ملګری راغشتی دی، باقي چې کوم دی مشرانو سره فیصله کوو چې د هغې مونږ له کوم کسان راکړل کېدای شي په دې ارګنایزینګ کمیټۍ کې مونږ ته نور مخکې ته داسې ملګري راشي څه زموږ نوي ملګري راغلي دي هغوی ته مونږ داسې یو طریقه کار به حواله کوو چې هغوی ووایي چې واقعي د پارټي د عزت پارټي ده. نو مونږ به هر ملګري د هر مشر عزت کوو. مونږ به دې مشرانو ته دا خبره کوو چې تاسو صرف مونږ ته کار ښایئ. نن زموږ احتجاجي پروګرام و په تنګي کې
خو دا د دې مشرانو کار نه دی ځکه چې دا مشران چې کوم دي دوی مو عمرونه زیات دي خو بیا هم نن زه د دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په دې نور باندې په دې سخته ګرمۍ کې دوی د تنګي په چوک کې ولاړو او خپل احتجاج یې وکړو نو دا د دې یوت کار دی انشاءالله دا ذمواري به موږ د دوی نه اخلو انشاءالله دا به ټول په اتفاق سره ماته دا خبرو کې چې انشاءالله دا به کوو ملګرو دا ملګري به ځي سوات ته مو ټایم ډېر نه خرابوم خو زه بیا هم په اخره کې د قاضي اسد صاحب بلال محمدزی د احمد اقبال او ستاسو د ټول راغلي چې څومره میلماني ستاسو په اخره کې بیا هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم په هر ملګري د وطنپال یوت دپاره میټینګ هم کوي او د پارټۍ دپاره مخکې به داسې کار کوي چې یاره که فرض کا په دې ارګنایزینګ کمیټۍ کې چې مطلب ښه کار وکړو په هر یونین کونسل کې او هغه په یوت باندې کار وکړو نو مشره بیا به تاسو د هغې دغه کوئ چې یاره صدر د حلقې څوک راولو جنرال سیکرټري څوک راولو هغه بیا ښکاره وي نو انشاءالله چې کم کس ته عهده میلاو شوه نو زما مطلب دا چې یاره مخکې مو عهدې ورکړې شوي خو چې هغه شان نه شي یاره عهده والي او بس بیا په کور کې کښېني کار به ترې غواړو که یو مسله وي ورته ودې وي چې یاره یا کولی شم یا نه شم یا مې دا مسله ده نو دا به مهرباني کوئ چې دا به خامخا د مشرانو ته وایې زه د شرفو نه د خلیل نوم کوم خلیل زیم نه زیشانو دا بازو یون کونسل نه زین خانو تنګیره یاسین زمونږ ډېر ښه ملګری سوشل میډیا باندې کار کوي خو موږ د ده نه په یوت کې نور کار اخیستی غواړو ودرېږه پاس د میزاډیر نه اظهار نایاب هغوی را روان دي زما په خیال خو دغه شي جی بارم ډېرې سوی یار اظهار نایاب صحیح دی شوډا یونین کونسل نه عبدالله جانو د تنګي یونین کونسل لږ غټ دی نو په دې وجه مونږ لږ کسان دې ایجاد کړل زموږ فواد ملګری دی ډېر تکړه ملګری دی د ابازو یونین کونسل نه بل مونږ یو ملګری خوا کړی نجیم نومی دی جي د خسارې نهري یونین کونسل نه مونږ یو ملګری خوښ کړی مجاهد نومی دی د دوی والد صاحب په پاټۍ کې ډېر قربانۍ دي د تنګي نه بل یو ملګری دی اوس پیاز خان نومی چې ډېر تکړه دی او کار کوي او انشاءالله امید هم دی چې هغه به کار کوي نو شاد محمد زموږ ملګری دی